السلام علیکم ناظرین. زستاسو په خدمت کې نن د قرآن کریم مظلومیت بیانوم چې زمونږ د قرآن کریم سره زمونږ د دشمنانو داسې یو سلوک کړی دی لکه د میرې مور چې د خپلو زامنو څخه کوي. زمونږ قرآن کریم الله پاک نازل کړی او زمونږ د دې هدایت لپاره دا د برینه الله پاک نازل کړی صفا سوتره او خالص، لیکن دا چې کله ځمکې ته راغی او نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ژوندی و او بیا وفات شو، بیا صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په لاس کې و، نو دا خالص و. بیا تبع تابعین راله او د هغو په لاس کې چې ونو هم خالص و. بیا وروسته 2500 کاله بعد په دې کې کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په ایران فتح کو، دغه ایرانیانو په منافقانه طور باندې اسلام راوړو او ځان په اسلام کې دننه کړه او بیا د قرآن کریم خلاف رنگ پر رنگ محاذونه شروع شو، څه د حدیثو په قسم کې، څه د تاریخونو په شکل کې، څه د څه په شکل کې او څه د څه په شکل کې. هغه قرآن کریم د حدیثونو په بعضې کتابونو کې داسې خبرې شو دي چې دا آیاتونه په خپل منځ کې تقسیم کړي، چا دا آیاتونه د څه لپاره ګرځول دي او نن سبا ورته د خلک وظیفې وایي چې کله چا چېرته په څه خبره باندې کیسي په عدالت کې، نو هغه لاړ شي خپل کیس داخل کړي او مولیانو ورته دلته ویلي او د مولیانو سره ځانه ویل نه دي، دا خو د دوی په دې کتابونو کې لیکلی شوي دي. څه ته فقه وایي، څه ته د حدیثو کتابونه وایي، څه ته څه وایي، څه ته مختلف نومونه وي. نو دې مولیانو ته ویلي چې تاسو دا آیات وایي چې وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دا آیات چې ته ووایې او د جج مخې ته ورشي، نو دا جج چې دی نو دا به ګونګی شي او ستا په حق کې به فیصله وکړي، یا که په سر دې دړي دا پلانی آیات ووایه، یا که چېرته غوا دې نه ودرېږي نو دا پلانی آیات ووایه، یا که چېرته کم کسانو له لاړ شي لکه شجرکاري څوک چې د ونې بوټي نالي، نو هغو به هلته په خپل دفتر کې لیکلی شي الشجر یسجدان، لکه د ونو د باس چې کوم د ونو متعلق په قرآن کې الله ذکر کړی حق به لیکلي. که چېرته ته د زمونږ د دې افواجو د سنټر ته لاړ شي، نو هلته لیکلی چې وجاهدوا فی سبیل الله. هر سړي په ځان باندې یو آیات چسپان کړی او هغه آیات بس د نور قرآن کریم سے څه کار نه چې دا قرآن کریم په خپله به پوهېږي هم نه چې دا موږ څه کوو او څه نه کوو. نو دا قرآن کریم چې کومه دی دا الله پاک را لېږلی دی زموږ د هدایت لپاره، او دا یو خط دی د الله د طرفه او یو چټي ده چې موږ دا چټي ښه وګورو. دا صرف د ویلو کتاب نه ده چې صرف حفظ وایه په ټکو یا په دغه باندې او بس خبره ختمه نه. دا یو قانون دی، یو نظام دی. دا په خپل اول صحیح زده کول پکار دي، د هغې نه بعد بیا ځان پې پویه کول پکار دی او د هغې نه بعد په هغې باندې عمل پکار دی. نو په دې باندې یو مفتي صاحب خبره اتره کړله، ډېره مفصل هغې سوال جواب کړی، ډېر مفصل بیان یې کړی دی. نو راځئ چې د دې مفتي صاحب نه دا بیان واورو چې دا سره یو دا ظلم هم شوی دی چې د قرآن آیاتونه تقسیم کړي شوي دي. وجعلوا القرآن عظیم، الله فرمایي ګرځولی دی دوی قرآن ټوکړې ټوکړې.
دا آیت د اولاد پیدا کېدلو د پاره ده. دا آیت د سر درد د پاره ډېره مجربه نسخه ده. دا آیت د رزق د پاره ده چې دا وایي رزق به در باندې راوري. دا آیت چې کله جج لورځي نو چې په ځان یې چوف کی جج به ستا طرفداري کوي. دا آیت دشمنانو نه د حفاظت د پاره ده. دا ټوکړې ټوکړې چا کړې مجوسو او د هغوی پیروکارو مولایانو. قرآن کی قسمونه نشتا، قرآن کی تقسیمونه نشتا. الحمد نونیسا تر والناس پورې داغ کتاب ده. الحمد نونیسا تر والناس پورې د الله کلام ده. الحمد نونیسا تر والناس پورې خبره ستا د پاره هم دي زما د پاره هم. دویم تقسیم پکې دا کړی چې دا آیت د یهودو په باره کې دی. دا آیاتونه عیسایانو په باره کې راغلي. دا آیاتونه چې کوم دی هغه ځای کې دوه کسان سړي وو، هغوی بیا داسې وکړه بیا داسې وکړه، دا د هغوی دپاره راغلی. دا بیا یوه ښځه وه، هغه بیا داسې وجوړلو چیغې یې ووهلې، بیا دا آیتونه هغې دپاره راغلي. یعنې زمونږ دپاره دا نه دي، دا خو د بني اسرائیلو آیتونه دي. او لکه بني اسرائیلو سره خو زمونږ ډوله دي نه، بیا دا کتاب نه وباسو نه، پاڼې نه بیا وباسو، بني اسرائیلو ته بیا ورولېږو. عیسایانو له به خپل ورولېږو. عیسایان دا آیتونه مني، یهود دا آیتونه مني، منګ یې منو؟ منګ یې نه منو، ځکه چې زمونږ دین دا خو د بني اسرائیلو دي. نو چې دا آیتونه د بني اسرائیلو دي زمونږ نه دي. بقاعده چې ملا ته کله ووایي چې شرک دې وکړه، ولې جي یره جي تا په دین باندې پیسې واغستې ناروا دې وکړه؟ نه، کم دي یره جي ولا تشترو بیا دا خو د یهودو په باره کې دی. حاجی نو چې دا د یهودو په باره کې دی، معنا دا چې موږ ته خو جایز دی بیا پیسې اخیسته. دا آیت د دم درود د پاره راغلی. ښه چې دم درود د پاره راغلی، بس ملنګانو له ورولېږه، نو دلته خو دم درود شته دی، نه موږ پې څه کوو؟ تا دا خبرې ته سوچ کړی؟ اسی ته په ایمان وایې دا ظلم نه دی، دا چیټینګ نه دی، دا دوکه نه ده، دا دوکه د قرآن سره شوې. زراعت والا محکمه پیژنې، د زراعت والا محکمې والا سره کېنه او د هغوی دفتر ته لاړ شه. په دیوالونو باندې به یې لیکلي والشمس والقمر یسجدان، چې چرته د ونې والا آیت دی هغه به خپل دفتر کې لیکلی وي، او د هغه دفتر والا چې کوم افسر دی هغه ته هغه یاد وي. ښه یاره جي دا د ونو والا ستاسو دی، هغه جي دا ونو سره تعلق لري. ښه جي زمونږ پولیس والا پوجیان د دوی قبرستانونو له چې ورننوځي، قبرستان خو پیژنئ، د دوی دفتر یې، ځکه چې دفتر کې خو ژوندی سړی کړي، دا خو عاجزان مړه دي. دوی کې ژوند چې امریکا د نه نه یېرېږي خو مړي که نه، هندوستان چې د نه نه یېرېږي مړي، دشمن در نه نه یېرېږي مړي. د دې مړو قبرستان له چې ورشي، دې کې به وروره د عدل تنظیم، یقین، محکم، جهاد دا آیتونه به لیکلي.
یره چې تاسو جهاد کله کړی ولې وزیرستان کې څومره ډېر کسان کفار وجلي سوات کې هو بالکل بالکل دا جهاد دی هندوستان هم څومره ونیو تا هندوستان کې راغلي دي چې اخترف نه د هندوستان سپاهي وي او دغه نه د پاکستان سپاهي وي او داسې مو لیدلي دي هلکه هسې ستاسو په خدای باندې قسم نه خامخا وګورئ او یا کله موږ په دې وغولولو چې هغه نه هندوستانی سپاهي بقاعده دروازه ورته کلاو کي هغه نه هندوستانی سپاهي را روان دغه نه پاکستانی ور روان وي چې کله یو ځای ته ودرېږي بیا دا پښه اوچتوي هغه سره دلته یو څه اوچتوی هم نه شو که نه ځان به خود نو یو چې دې ځای پورې اوچته کي بلې دې ځای پورې اوچته لاندې شي غم نه کوي چې څه شی ښکاري څه شی نه ښکاري کله کله یې خښته کم وشلېږي او بیا یو بل ته داسې کوي په دې دا موږ غولوي چې زمونږ هندوستان سره دشمني ده ته هندوستان ته اوسه پورې تاوان څه ورکړی هندوستان فلمونه جوړوي ته په دې دفترو کې ګورې هندوستان د فلمونو په دنیا باندې کربونه روپۍ جوړوي او په هغې کې کم از کم 100 کربه روپۍ زمونږ د پاکستان فلمونو والاو طرف نه ورځي ځکه چې ته فلم ګورې خو هغوی ته پیدا کېږي که افسرانی ګوري هندوستان سره بدی ده جی سخت دشمنی مو نو الله دې کمه او دې شی معاف کی نو دا هغوی په دفترو کې یقین محکم جهاد وجاهدوا فی سبیل الله دا آیتونه دا هغوی دي خجی دام ته ووتل ملایانو ځای له چې ورشي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة انما یخشى الله من عباده العلماء ورثة الانبیاء دا زمونږ دی د دې دپاره چې شی دي العوام کالانعام بل هم اضل دا په شان د ځناورو دي بلکې دې نه بدتر دي د دوی پیسه خورا د دوی مال خورا د دوی دولت خورا دا خره دي نه کوي د دوی خزم ځان له راغواړه د تعویز په بهانه د دم په بهانه ته داسې د سترګه اوچته ته دې د لمن راکړه په غاړه کې لمن وي او دی وله لویشتي کوي نو چې ته ځناور نه یې ستا په ښځې به مولا ګوتې والې هلکه ځناور څه ته وایي چېرته ملایانو خیرې وکړي که څه چل شو بړی مې خرابه شو دعا خو یې لګي نه کېدی شي خیرې یې لګېدلي نو دا عوام دغسې چل دی د هرې مکمې خپل آیتونه قرآن ټوکړې ټوکړې دی که نه دی ټوکړې ټوکړې تبلیغیانو له چې ورشي قرآن کی تبلیغ خو قرآن کی راغلی دی بلغ ما انزل الیک بس د دې سره د بې لام غا سره تعلق دی ما انزل الیک نه اوس دی نه دی خبر چې هغه څه شی دی بلغ تبلیغ بلاغ خو چې چېرته بې لام غا راغلی ده که نه دا صیغه د دوی ده چې تاجرانو له ورشي هغه وایي واحل الله البيع وحرم الربا الکاسب حبیب الله تاسو به غور نه کړی نن نه پس غور وکړئ هر چا یو آیت دو آیته د قرآن نه جدا کړي دي او بس دې په عمل کوي
څوک د تبلیغ والا په آیاتونو مومن دی په نور ټول قرآن باندې هغه منکر دی کافر دی څوک اقیم الصلاة باندې مومن دی نور ټول قرآن نه منکر څوک واحل الله البيع وحرم الربا باندې مومن په نور قرآن منکر څوک د جهاد په آیاتونو مومن نور ټول باندې منکر څوک د خیراتونو ولا په آیاتونو مومن نور په ټولو منکر او څوک د ودونو ولا په آیات باندې مومن څلور ښځې راغلي دي نور پکې هېڅ شی هم نشته نور په ټول قرآن باندې کافر دا زموږ د مسلمانانو نقشه وه چې ما تاسو له واچوه الله تعالی چې موږ مغلوب کړي یو الله تعالی چې موږ ذلیل کړي یو اسې نه یو ذلیل کړي الله تعالی فرمایي چې کوم خلکو زما د احکامو نه نافرماني وکړه فلما عتوا عما نهوا عنه کومو خبرونه چې ما دا قوم منع کړو مال دولت به نه جمع کوئ دا به په خپل مابین کې تقسیموئ غیبت به نه کوئ مسلمان به یو موټی اوسیږي تقسیمیږي به نه اختلاف به نه کوئ بغض نه به ځان ساتئ زنا به نه کوئ د مومن قتل سره جنت نه محرومېدل دي دا به نه کوئ فلما عتوا عما نهوا عنه الله تعالی فرمایي چې د کومو کومو څیزونو نه ما دوی منع کړي دا ټولو څیزونو کې زما د منع کولو نه نافرماني وکړه سرکشي وکړه چا یو شی روا کړ چا بل شی روا کړ تر دې حده پورې زمونږ په دین کې لیکلي دي ما هم دا په تقریرونو کې ډېر ویلي دي الله مې دې معاف کړي چې یاره زمونږ په دین کې شپږ ځایه دروغ ویل جایز دي اورېدلي مو دي که نه زما بیاناتو کې به مو اورېدلي شپږ ځایه دروغ پکې جایز دي د ښځې په مخ کې دروغ جایز دي پوه شوې چېرته وه دا خو داسې تکه توره ده ما چې که چېرته ډیران نه دې راوړه نو خبره مې کوله دروغ شپږ ځایه جایز دي اسې ته په ایمان وایه دا هم لا دین وي چې په هغې کې دروغ جایز غیبت دومره دومره جایه جایز ده هغه غیبت چې الله تعالی ورته حرام ویلی دی ولا یغتب بعضکم بعضا څه چل دی حدیث کې راغلی د الله تعالی نافرمانه او د الله تعالی دشمنه د پاره مو العیاذ بالله محمد رسول الله ودرولې چې کوم ځای کې موږ د الله دشمنی کوو ودرو ولا څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خبره پوهیږي لکه یو سړی چې د یو کار منع وکړي چې دا فلانه کار به نه کوي مثال یو خان دی هغه د یو ځای انچارج دی او هغه ووایي چې وروره دا کرسی به نه استعمالوئ او ستا طبیعت ورته وشي کرسي راواخلې او پکې کښېني چې هغه راشي چې ووایي چې تاسو ته ما ویلي نه چې دا کرسی به نه استعمالوئ و هغه ورته چې جي دا خو ستاسو مشر زوی وي چې استعمالوئ
نو پلار خو بس د زوی نه بیا زوی دی نو تا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی تا زوی او نازوله کې چې الله ددنه نشي تیرې اعلان کې التا غ فلسفه څرمن به دی وباسي الله به دې څرمن وباسي هغه د انبیاو بزرګانو د اولیاو د هیڅ چا نه متاثر نه دی او نه د چا نه په روب کې دی او نه چا نه په خوف کې او نه د چا لحاظ کوي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صفا وی لئن اشرکت لا يحبطن عملک کتا شرک وکړه عملونه به دې دوړه کړي ورورا تا هر یو سیز د جواز د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پوګي باندې راکټ لنچر یې خیر الله تعالی فرمای فلما اتوا عما نهوا عنه کله چې د کوم سيزونو نه ما منع کړي وا هغه سيزونو د منع کېدو نه د خلکو سرکشي وکړه نو الله فرمای چې ما دوی تاوی چې تاسو ذلیل اوسئ د شادوګانو نه هم زیات ذلیل لکه یو سړی ته چې موږ ته سره انسان نه خره ورکشه الله فرمای و استاذن ربک ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب الله فرمای چې کله دوی نافرمانی کوله کله زما پس مکه باندې زما بندگان زما د احکام خلاف چلیږي نو زه دغه سي خلکو نه مخ واړم وته چې ذلیل انسان ډوې نه د شادو بچي الله فرمای بیا بل کار ور سره څکو و استاذن ربک الله فرمای आवाज می پدې معاف نکړل چې بس ته انسان بچي نه ګرځا بلکې الله فرمای چې ما اعلان وکړ انبیاء په خله باندې چې چاته کلاو الټیمیټم ورکې دي ته عربی کې تعزن وای کلا الټیمیټم واستاذن ربک کلاو الټیمیټم الله تعالی ورکړ د څه شي لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب چې تر قیامت پورې با ز پتا سو داسې څوک مسلط قوم چې هغه به تاسو ته خطرناک عذابونه دررسي واستاذن ربک کلاو اعلان کلاو الټیمیټم کلاو دمکمی ستا رب ورکړه چې لا يبعثن خام الله را لګي مقرری باید علیہم پداس خلق باندې چې هغه زما د احکام نافرمانی کوي چې الی یوم القیامت تر قیامت پورې من هغه څوک به مقرر او ما یسومهم سوء العذاب